بل سوال چادار علی گلی چې یاره زنانه دا هغه موبایل کې ټي وي کې په سکرین باندې د یو عالم درس اوري او د هغې تصویر ته ګوري چې دا کتلی شي که نه شي. یو عام تصویران دي، دا خبره به لږ وضاحت سره وکړو چونکې په دې بیمارۍ کې خلک مبتلا دي. یو عام تصویران دي د فنکارانو د کلاړیانو او عظیم حرام دي او ټولې دنیا ته پته ده چې حرام دی. خو سوال دا دی چې د یو عالم بیان اوري په هغې کې دې ته کتل څنګه دي. نو دې کې به دا ووایو چې د علماو محققینو دوه آرا دي. اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ نور کی فرمائی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. او نبی مومنات و خزو توایا چې خپل نظرونه ښکته کوي. دی وجه نه امام ابن کثیر رحمه الله وی اما حرم الله علیهن من النظر الى غیر ازواجهن. زنانو هغه سړو ته مه ګورئ چې کومو سړو ته کتل الله حرام کړي دي. خاوندانو ته کتی شي، زامنو ته کتی شي، پلار ته کتی شي، پردو سړو ته به نه ګوري. ابن کثیر وی دغه وجې نه ډېرو علماو دې طرف ته ذهاب کړی دی چې زنانو له جایز نه دي چې پردو سړو ته وګوري، کاغه شهوت سره وي او که بدون شهوت، که بغیر د شهوت نه یو که شهوت سره وي، که بغیر د فتنې نه یو که د فتنې نه خو بالکل به وګورې نه. او د باب کې امام ابو داود رحمه الله، امام ترمذی حدیث راوړی دی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د مومنانو مور او میمونه رضی اللہ تعالی عنہا د مومنانو مور وا. دوانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستې وي چې یو ړوند صحابي و، د هغه نوم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی. هغه راغی نبی علیه السلام باندې ور داخل شو. ام سلمہ وی دا هغه زمانه و چې د پردې حکم نازل شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وفرمایل تاسو د دې صحابي نه پرده نه کوئ؟ وی ما ورته د الله رسول الیس هو اعمی، دا هړون دی، دا هړون نه دی. لا یبصرنا ولا یعرفنا، دې نه مونږ پیژنې او نه مې ویني. نبی علیه السلام غوسه شو، ولې تاسو مړندې یاست؟ هغه چې تاسو نه ویني تاسو یې وینئ که نه؟ تاسو یې وینئ. نو د دغه حدیث په بنیاد باندې او د قرآن کریم د آیت په مناسبت باندې ابن کثیر رحمه الله بعض علما ویلي دي چې زنانو له په یو صورت کې جایز نه دی چې پردو سړو ته وګوري، که هغه ړوند ولې نه وي. دا حدیث ذکر شو. خو بعضې اهل علم پکې دام وایي چې یاره که فتنه نه جوړېده او دې سیز ته ضرورت و او فتنه ته جوړېده نه، نو بیا کتی شي. او دې دپاره هغوی د امام بخاري د امام مسلم د کتاب حدیث دلیل کې نیولې چې حبشو په مسجد کې د جهاد دپاره ټریننګ کولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها اوچته کړله چې هغه سیل وکړي. هغوی په خپلو نیزو تورو باندې ټریننګ کولو او عائشہ رضی الله تعالی عنها هم ورته کتل. نو که پردو سړو ته کتل ناروا وې نو عائشہ رضی الله تعالی عنها بیا ولې کتل؟ نو لہذا که ضرورت و جهادي ټریننګ دین وي یا بل د مسلمانانو یو اجتماع وي او د دین فایده پکې ملاویږي، نو که وګوري نو دا حدیث په دې دلیل دی. بیا باسو د دې جواب کړی چې نه
دا عائشہ رضی الله تعالی عنها چې هغې ته کتل دا خو هغه زمانه وه چې لا د پردې حکم نازل شوی نو پردې حکم نو نازل شوی نو ځکه لوبې ته کتل. خدا جواب ټیک نه دی. د روایاتو په رڼا کې دا خبره ټیک نه ده، پرده نازله شوې وه. علامه ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي دا واقعه د 9 هجري واقعه ده. دا حبشو چې لوبې کولې وه عایشې ورته کتل دا د 9 هجري واقعه ده او د پردې حکم د دې نه مخکې نازل شوی و. نو کم محدثین چې وایي دا قبل نزول الحجاب نو دا غلط وایي. او دویم دا چې امام بخاری رحمه الله کتاب النکاح کې د حدیث باندې باب قائم کړی دی، باب النظر الی الحبش وغیرهم من غیر ریبه. باب د په بیان د دې کې حبشو ته غیر خلکو ته بغیر د شک او بغیر د فتنې نه د فیدې د پاره که وګوري کتلی شي. لکه عائشہ رضی الله عنها دلته کتلی دې خبرې طرف ته امام بخاری اشاره کړې وه. لہذا که فتنه نه ولاړې ده او ضرورت دې خبرې طرف ته و چې په سکرین باندې د یو عالم دین درس راغی او ستا ضرورت چې واوري نو دا فتوا د احادیثو په رڼا کې او د شیخ ابن باز، شیخ عثیمین او د اکثرو محققینو رای هم دا ده چې بیا پکې څه ګناه نشته دی. خو ښه خبره دا ده چې بیا دې احتیاط وکړلی شي. اگر که احادیث شته خو بیا هم احتیاط ښه دی که کیدی شي نو صوتي آواز باندې د اکتفا وشي. صوتي آواز مطلب صرف آواز دی اوري، باقي تصویر ته دی نه ګوري. خو که عذر و ضرورت نو که دغه وخت کې هم کتلی شي نو انشاءالله په دې کې د احادیثو په رڼا کې قباحت نشته. دا هغه تحقیقي خبره وه چې ما تاسو ته د احادیثو په رڼا کې الحمدلله جواب وکړو.